آرمی چیف سید محسن منیر داوړ راپاسې د ځان یې ښکاره که چې لکه زم د پښتون وطنه سوداګرو کې راځم او زه به پښتانه خرڅ کم. دې په عدم اعتماد کې د عمران خان خلاف پورټ واچو او مونږه پې خاموشه پاتې شو. ډېرو پښتنو پې غورونه ورکړه خو مونږ پې خاموش وو. مونږ ویل خیر دی عمران خان سے سیاسي اختلافاتو خو د منظور سا شانه به شانه ولاړ دی. هغه دله خو نن ځان ښکاره که هغه دله خو د اسټبلشمنټ ټټو دی او خو ریاستي دلال دی اخو د پښتنو خویندو میندو د صادرو سوداګر دی اخو د پښتون وطنه سودا کوي اخو د پښتون د پښتنې پیغلې د پړونې سودا کوي بې غیرت او د ریاست دلالي کوي. تر څه چې پښتانه په ما باندې یقین وکړي او یا پښتانه په ما اعتماد وکړي او یا ته ځان داسې سړی شمارې چې ته به د پښتون وطن سودا وکړي او د منظور پښتون خلاف به ودرېږي. نه 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 ګوره چېرته دا سوچ هم ونه کړي که یو سل پېر هلته ودرېږي د منظور خلاف که نه خو دا تاریخ د دې خبرې ګواه دی چې چا د عمران خان او چا د منظور پښتون خلافه سازش کړلی بکواسات یې کړي دي. الله تعالی څه چل کړی دی ذلیل او رسوای کړلی شوره شرمنده یې کړلی او پښتنو ته مخامخ کړي دي چې پښتنو دا بې غیرته دا دلالان چې کوم دی دا ستاسو له سر سوداګانې کوي په اسلام آباد کې ناسي. ای بې غیرتو ای شرمېدلو د دې نه ښه ده چې راوځئ کلیان دا بل کار شروع کوئ د لګانو. تاسو خو پښتو وشرموله تاسو خو پښتون قام وشرمول. مړه د پښتنو دا ځینې مشران خو د قسم په خدای زه د خټې نه جوړوم لکه دا دلالان چې دي بې غیرتو کونیانو.